بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه د الله تعالی شکریا ادا کوم. شکر الحمدلله چې جلسه کامیابه مو شوه او په خیر عافیت سره وشوه او د بونیر د ټولو عوامو خصوصا د مسلم لیگ د مشرانو د کشرانو د تنظیمونو د ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوم، مبارکي ورته ورکوم، هیراجي تحسین ورته پیش کوم چې په دې دومره لوی تعداد سره په دې خپله جلسه کې شرکت وکړو او زمونږ قایدینو ته زمونږ د مشر انجینیر امیر مقام شمله اوچته کړه او دا ثابته کړه چې د ملکنډ ډیویژن د خلقو د مسلم لیگ سره مینه ده او د ملکنډ ډیویژن کې د مسلم لیگ یو مضبوطه پارټي ده، ځکه چې پرونی جلسه د لیدو د اوریدو ډېر لوی فرق وي. نو هغه صرف ګراسي ګراوډ نه و چې هغه ټول روډونه د مینګوري تاسو به لیدلي هغه ډکو د خلقو نه داسې لکه د سمندر د دریا په شان بایده او د دغې نه مخکې حکومتي پارټۍ یو جلسه کړې وه. زما په خیال چې آزاد تجزیه نگاه چې کوم خلق دی هغوی چې دا خبرې کوي نو وایي چې دا د پی ټي آی د جلسې سوګون نه سوا جلسه وه. نو دا د الله تعالی فضل دی او په مسلم لیگ باندې په خاص کر په انجینیر امیر مقام باندې په ملکنډ ډیویژن کې په ټول ملک کې زمونږ د مشر میاں محمد نواز شریف، شهباز شریف صاحب، مریم نواز باندې د خلقو اعتماد دی، د هغوی په بیانیه باندې د خلقو اعتماد دی او د مسلم لیگ سره د خلقو هغه مینه ده چې بغیر د څه اقتدار نه، د څه سامانۍ نه، د څه اعلان نه، د خلقو څه د تمې نه دا خلق ټول په خپله وسایلو باندې په دې ګرانۍ کې تاسو ته پته ده چې زمونږ د کوزو تحصیلونو نه کوز بونیر نه په 9,000 روپۍ باندې یو ګاډی خلقو کړی دی د چغرزو نه او په خپلو وسایلو باندې په دې ګرانۍ کې خپل خرچې کړي دي او دغه جلسې له تلي دا د مینې د محبت یو اظهار دی او واقعي چې د اخلاص خبره ده، ځکه چې نه ولا چا څه ورکړي دي، نه د چا نه څه تمه وه، نه د نوکرۍ تمه وه، نه څه د بل څه دغه ترقیاتي کارونو تمه وه. نو دا د الله تعالی شکر ادا کړو او د ټولو ملکنډ ډیویژن د خلقو شکریا ادا کړو او انجینیر امیر مقام سے ته په خصوصیت سره مبارکي ورکړو ځکه چې دا زمونږ مشر دی، دا دغه ہوم ډیویژن دی او د دې ټول دغه کریډټ هغه ته ځکه چې هغه د دې کې خدمات کړي دي، د دې خلقو خدمت یې کړی دی او د هغې سیله ده چې الله تعالی هغوی ته ورکړه. سر د موجوده حکومت په باره کې به راته وایه چې څنګه دې کومې وعدې د خلکو سره کړې وې چې د کورونو په حواله باندې دې خبره کړې وه، دوی دلته به خلک د بار ملکونو نه نوکرو له راځي. 2.5 کاله وشو چې څنګه دغه او د مدینې د ریاست دعوې دوی کړې وې، څنګه د مدینې د ریاست څه اثار په نظر راځي وکیل صاحب؟ یاره د مدینې د ریاست خبره کول چې دي که نه، موږ خو ډېر زیات ګناهګار خلک یو او ډېر کمزوری خلک یو. نو موږ خو د هغې د خپو هغې خاورو ته هم نشو رسېدی او زمونږ دپاره هغه آیډیل دي چې یاره زمونږ هر عمل چې نو هغه چې د هغې په شان شي نو دا به باندې د الله تعالی یو ډېر لوی فضل وي. خو زمونږ عمران خان صاحب کله د مدینې د ریاست خبرې کوي نو کله وایي زه به د چین نظام دلته راولم. نو دا کم از کم د یوټرن نو خو هغه عادت دی خو په دې کې نه دی پکار. د مدینې په نظام کې او د چین په نظام کې ډېر لوی فرق دی. نو موږ په دې نه یو پوه چې د مدینې نظام څه ته وایي، د چین نظام څه ته وایي. بله خبره تاسو د هغې د وعدو وکړه
نو هغه خو د کورونو خبره کړې وه زما خیال چې خلک یې بې کوره کړو 50 لکه کوره خو جوړ نه کړو خو خلک یې بې کوره کړو د نوکرو واده یې کړی وه د 1 کروڑ په کروڑاو خلک یې بېروزګاره کړو که نه تاسو یو نوکري وښایئ چې چا له ورکړې ده هغه د ارزانۍ خبره کړې وه په هغې کې هم ناکامه شو هغه د کرپشن د ختمولو خبره کړې وه په هغې کې هم ناکامه شو هغه د قوم ته د اسانو ورکولو خبره کړې وه په هغې کې هم ناکامه شو قوم ته مایوسه دی هغه چې کومه واده کړې په هره واده باندې هغه یوټرن اخیستی او هغه یې ځکه اخیستی چې هغه وایي دا د لیډر شان دی د هغې خپل بیان دی چې لیډر یې نو هغه به یوټرن الي یوټرن هر سړی نشي اخیستی نو موږ ته لیډر یې یوټرن الي تا ته دې مبارک شي نو پاره خبر یوټرن خو هغه اخیستی دی چې کومې وعدې کړي دا ټولو په خلاف کې روان دی سر په داسې حال کې بیا عام ولس چې دی عام خلک چې ایله څه کول پکار دي چې دغه طرف ته د پاکستان تحریک انصاف کومه خبره تاسو وکړه دې طرف ته مخالف سیاسي ګوندونه دي 11 ګوندونه دي PDM په نوم باندې یو تحریک چلی عام ولس ته ګرانۍ د مهنګایۍ د بېروزګارۍ د اقربه پرورۍ د دغه مختلف مسلو شکار دي عام خلک څه وکړي په داسې حال کې نو دا سیاسي لیډرشپ چې اصلي سیاسي لیډرشپ نو د هغې د قوم په نبض باندې لاس یې هغې ته ګوري او هغه د قوم دپاره راوځي نو اوس چې کوم سیاسي لیډرشپ راوتی دی PDM یې جوړ کړی واقعي چې د دې د یو بل سره سیاسي اختلاف شته دا یو سیاسي اتحاد نه دی دا انتخابي اتحاد نه دی خو دا په دې ملک کې چې دا کوم انارکي را روانه ده دا کوم صورتحال را روان دی دا ډېر خطرناک دی څومره بېروزګاري ده څومره مهنګایي ده د هر یو شي قیمت ته تاسو وګورئ وړو ته وګورئ چینۍ ته وګورئ غوړو ته وګورئ دالونو ته وګورئ د روزمره استعمال ټول اشیا ته وګورئ داسې د هغې سره بجلۍ ته وګورئ ګیس ته وګورئ تیلو قیمتونو ته وګورئ نو کله چې دا ګراني راشي او د یو عام سړي د وس نه خبره بهر شي نن یو غریب سړی یو دیاړمار سړی 500 روپۍ دیاړي دي او تاسو په خپل حساب وکړئ چې په 500 روپۍ باندې د شپږو کسانو خاندان د هغه په د ورځې ګزاره کیږي چې هغه به د بچو له وړه راوړي هغه به د دال راوړي هغې به د چای انتظام کوي د جامې پیزار به ولکوي سکول ته به یې لیږي که علاج به ولکوي د علاج تاسو وګورئ چې هغه دوایانې 100% ګرانې شوې په 100% دوایانې ګرانې شوې نو چې کله حالات دې ته راورسي او خلک خپل بچي نشي ساتلی ډوډۍ نشي پیدا کولی چې د یو بچي ډوډۍ خوري د بل نه خوري نو لازمي خبره چې دی بیا ډاکه کوي دی به غلا کوي او چې کله خلک په ډاکو په غلا باندې مجبور شي نو بیا به ورسې ټوپک تماچه رالي نو خانه جنګۍ ته به خبره ځي نو دغې ته انار کې وي چې هغې ته لاړ شي نو بیا ملکونه ماتېږي بل خو بیا بچ نشي پاتې کېدی ځکه موږ ته خو په خوا کې دشمن په طرف ناست دی نو د دغه وجې نه د سیاسي لیډرشپ را پاسېدلی دی نو چې د دې حکومت نه چې کوم ته دا سلیکټډ حکومت وي نالایق حکومت ورته وي نااهل حکومت ورته وي چې دا ملک په قرضو کې ډوب کو دې له علاوه د دې نه بل هېڅ خبره نه ورځي چې تېر حکومت دا چل کړی دې دا نشي ویلی چې موږ څه وکړو 2.5 کاله کې به تا ته به 2.5 کاله پکاري دي دغه سیسټم سمولو دپاره ستا دعوا خو وه چې زه په 90 دین کې هر څه سموم نو څه 2.5 کاله خو شو نو نور به تا ته څومره پکاري دا ملک کې چې په دې 10 کاله کې څومره قرضې اخیستې شوي د هغې نه زیاتې دي په دې 2.5 کاله کې واخیستې ملک یې په قرضو کې ډوب کړو د یې بیا په جولای کې کېناو نو په دې دغه باندې د لیډرشپ را پاسېدلی دې ته دي چې د دې نظام خلاص کړي پیر الیکشن وشي او بیا په هغې باندې چې کله دغه کوم منتخب صحیح منتخب خلق دی الیکټډ خلق چې کوي چې قوم چاته ووټ ورکو چاته منډیټ ورکو چې هغه خلق راشي او هغه د اقتدار راولی شي انشاءالله چې د ملک به سیسټم به صحیح شي اهل خلق به راشي